نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. زما مشران کشران عزتمن مسلمانان رونو، عظیمه میاش کوم میاش لپاره حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم رجب نه به دعاګانې ورته کولې. هغه الله پاک خاص عنایت سره هغه تشکر سره هغه میاشت راله. نن تقریبا اوله روژه وشوه او د دویم رمضان ولا تراویح وشوې. موږ ته پکار چې په دغه میاشت کې د عبادت خاص اهتمام وکړو، ځکه چې دغه میاشت کې الله پاک بنده ته د خپل والله یضاعف لمن یشاء مصداق جوړېږي چې څومره زه وغواړم هغه ته زه ورکوم. چې الله پاک رحم کرم کوم ثواب ده نو هغه شان سره هغه لایق ده، هغه په یو نیکي باندې موږ ته کروڑونه اربونه مراکوي شي. نو گزارش هم دا و چې دغه میاشت کې په کار موږ د تراویح خصوصي اهتمام وکړو. بیا هغه نه بعد صلات تهجد ولا چې کوم لمونځ ده هغه خاص اهتمام وکړو. 2 رکعته دي کوڅه کېږي، خو نه چا توفیق ملاو شي 4 رکعته وي، چا 6 رکعته وي، 8 رکعت 12 رکعت دي وي. سحري تر اوچتېږي هغه نه تقریبا 1 غنټه نیمه غنټه پهله سړی 10-20 منټ تلاوت وکړي، هغه نه به سحري اهتمام وکړي. او بیا نور ورځې چې کوم نوافل دي، اشراق شو، چاش شو، اوابین شو، د خصوصي اهتمام وکړو. او په دې روژې میاشت کې نفلونو اهتمام زیات وکړو، ځکه چې په دغه میاشت کې چې کوم د نفل په فرض بدلیږي او قیامت کې چې کله په میزان کې چې کله لمونځ تلل کېږي نو کله لمونځ کم شي بیا هغه وله چې کوم ازاله په نفلونو سره وشي. او الحمدلله ثم الحمدلله په روژې میاشت کې نفل هم په فرض سره بدلیږي. دا یو رقم موږ لپاره ایډوانټیج ده، بونس ده چې موږ ډېر اهتمام وکړو، بل خپل مسلمانان ورونو سره خیر وکړو. په دې میاشت کې ګوره صدقه زیاته وکړو. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ګوره یو لقب جواد ده، جواد ډېر سخاوت والا و. او علي رضی الله عنه فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام سخاوت په روژې کې هغه یو په ډبل به شو، ډېر ورکون والا به جوړ شو. موږ ته پکار ده چې موږ د میاشتې کې ډېر ورکون والا جوړ شو، خلکو سره، غریب خلکو سره، همسایه‌و سره، رشته دارانو سره چې کوم غریب وي وس یې نه هغو سره مو بھرپور امداد وکړو. نو خبرې مقصد دا چې دغه روژې میاشتې کې یو د عبادت خاص اهتمام وکړو، بل چې کوم د صدقې نفلي صدقې دي د خاص اهتمام وکړو. وما علینا الا البلاغ المبین.